أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. صدقت يا رب العالمين. مخکې ذکر د مؤمنانو مخالف ټولګي چې کومو د منافقانو د هغوی ذکر وشو چې منافقان ای رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره به دوکه کوله او د دې مجلس کې به کېناستل وخت به ضایع کو بې ځایه به مشورې کولې د دې مخالف مشورې به کولې دې ته به وي تاسو سره یو دې ته به تاسو سره یو. الله وی چې نه دي ستاسو نه دي او نه د یهودیان د هغې ملګري دي او ستاسو هم نه دا صرف د مفاداتو ملګري دي. اوس دې آیات مبارکه کې الله رب العزت د مؤمنانو د ټولګي ذکر کوي. الله فرمایي ان الذين یقینا هغه کسان یحادون الله. دا لومبني آیات کې پکې د کافرانو تذکره ده او بیا چې دی الله رب العزت د خپل قوت تذکره کوي هغې نه پس د مؤمنانو تذکره ده. الله ان الذين یقینا هغه کسان یحادون الله چې دی مخالفت کړی دی د الله رب العزت چې مخالفت کوي د الله ورسوله د الله د استازي اولئک هم دک خلق فی الازلین دا بنهایت ذلیله در ذلیلوي. ازلین دا صيغه د اسم تبذیل ده نو دا بنهایت ذلیلوي ذلیله در ذلیله بوي چې څوک د الله رب العزت مخالفت کوي څوک د الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي الله وی دا بنهایت ذلیلوي. اوس مخالفت صدا ضروری نه ده چې خامخا یو کس به د فرعوني دعوه کوي یو کس به ځان ته خدای وي یو کس به نمرود جوړیږي نه بس چې د الله د قانون خلاف ورزي کوي. الله ته وی چې خدای پاک کلمه نه ویم د لا اله الا الله داغه د قانون خلاف راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او طریقو تسبق ګوري. الله وی اولئک فی الازلین دغه خلق چې دغه ټولګي چې دا با ذلیل در ذلیلوي
بیا ته گیر چاپیرا گورا او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر منگ چې دې قرآن پرېښود نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم کام قرآن چې د خپل مقتدا او پیشوا وګرځو دغه کام الله اوچتوي او کوم کام چې قرآن شاته کو وی ورځو شاته مطلب دا چې د هغې قانون یې د سره یعنی د هغې دپاره نه څه تګ و دو کو نه یې دا ومنله چې دا قانون دې زمونږ شي په ځان یې قانون لاګو نه کړ عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه کام خدای پاک ذلیله کوي او په لاندې رسي بس نن سبا دې بیا موږ وګورو چې کوم مسلمانانو هره خطه هر ځای د هغې سارلی بس مونږ دې خیال بس طرزه په لاندې روان یو دا بد هم راته نه لګي اسباب یې نور لټو دا سبب یې د سره زمونږ په ذهن کې نشته چې دا ځکه مونږ خدای راټینګ کړي یو چې مونږ د دین نه لرې کېږو نو وایي به هلکه ولې دا کافران خو د ډېر لرې دي او کافران د ډېر لرې دي خو دلته چې دا ډي اس پي او ډي سي یا یو څه یا تانېدار هم چېرته غټ غل راټینګ کړي که نه نو هغه نه خپله غریب ګزار نه وباسي او څه ورته ویل هم نشي دلته خو ذات د ګزار ته نه وباسي داسې وایي څه ورته وایي نه ولې وایي دا دلته یو کته د کیس وکړ دی سپریم کورټ ته به ځي های کورټ ته به ځي بیا به سپریم کورټ ته ځي د لاس رسي بس لګیا دي چې څه کوي یا اغلا غټه ده بس کېږي نو هغه له ګزار نه ورکوي او که بیا چېرته بیالي نو خاص د هغې دپاره یو ټیم ټاکلی شي چې هغه دې هم نه پېژني او ځکه سبا به دې بیا یره کوي او څه بل څه نو هغې سزا ورکوي او چې دا چېرته جومات کې چپړې مپړې پټې کړي غریب یا زموږ په جومات کې چېرته منډه والي یا چې دی نو چېرته داسې غریبي او په جومات کې تیزه خبره وکړله یا چېرته په دې لاره کې چاته کنځلې وکړو هغه کمزوري دغه کسه نو موږ وایو هلکه بلډ پرېشر مې ورته چې دی های شو نو بس بیا پې تم ورځي او بل یې هم وایي او بل یې هم وایي ولې چې هغه چېرته معمولي غلا کړي د هغه فیصله چې دی های کورټ او سپریم کورټ ته نه ځي نو کافر له خدای پاک چې دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کافر الله رب العزت په دنیا کې د هغه دا سزا ده چې هغه ته سکون او آرام نشته هغه که ډېر لرې ویریږي تاسو واقعات وغیره نه یې کتلی او مسلمان بنده چې دی ده ته الله رب العزت به طور سزا دا د رسوایۍ دپاره نه ورکوي خو دله دا سزا د دې دپاره ورکوي چې ته خو زما بنده یې دا زما کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا ډېرې سزاګانې دا چې ورکولی شي په دنیا کې نو دا د غټ سزا نه د بچ کېدو دپاره او بل ته هغه کلمه چې کوم قانون دې منلی دی هغه اوس نه وی هغه دې اوس پرېښې د دې وجې تا ته سزا میلاوي الله هم دې نافرمانۍ نه بچ کړي الله فرمایي كتب الله لازم کړی دی الله تعالی لاغلبن ورنه سکون دا اوس دغه راغلی د هالینډ یو سکولو او واضحه خبره ده کېدای شي مسلمانان به هم پکې خو غیرو پکې اکثریتو نو هغې چېرته داسې په چکر باندې ایښ کړو او یو علاقې ته د هغې کې د 10 نمبره سټوډنټان وګورو فرسټ ایئر سیکنډ ایئر دغه ځای پورې نو چې هغې کله ایښ کړو بیا د مسلمانانو یو جومات ته هم دننه کړي چې دا د مسلمانانو عبادت خانه ده هغې چې کله هغې کې مونځ کړی نو د هغې نه بیا هغه تاثرات دی چې اغوښتي دي مونځ یې نه دی کړی ورته وایي مسلمانان داسې یو سجده لګوي تاسو هم سجده یو لګوئ دا هغه په چکر لګوتو چې کله بیا یې چې سجده کړ نو ورته تاسو څه محسوس کړل دا د هغه کشرانو هلکانو دا دغه دی یو ورله ویلي دي چې ما د مسلمانانو خدای په سجده کې ولیدم بل ورته چې ما عیسی علیه السلام داسې محسوس کړه چې ما سره ډېره زیاته مینه کوي په سجده کې ورته ما په سجده کې داسې محسوسه کړه چې عیسی علیه السلام را سره ډېره مینه کوي بل نه تپوس کړی بله هغې اوږد دغه راغلی دی خو هغه یو نه تپوس کړی نو هغه ورته وایي که زه چېرته مسلمان شم نو تاسو خو به بیا ما شړی نه ده کور والا خو به ما بیا شړي نه تاسو خو به ما بیا شړی نه داسې یو شپږ اووه تاثرات ترې راوچت کړی شوي نو هغې یو سجده لګولې ده بطور مسلماني هم نه ده لګولې هسې لګولې ده نو د هغه خو دومره تاثر اخلي یو پکې ورته وایي ما داسې محسوسه کړه چې زما د دې تندینو زما د بدن نه ټول غمونه دا ټول دردونه او دا مصیبتونه د ځمکې ته لاړ هر څه رانه لاړ نو هغه
بطور مسلمان هم سجده نه ده لګولې او دا یې حل دی او ما ته بطور مسلمان لګیا یو بس هسې هغه برهان استاد خبر ده ټیټ پاس کېده هغه لوبه ده نه لږه خواري پکار ده سکون او آرام پکې الله رب العزت یې کړی الله رب العزت ته مونږ ته سم طریقې ورایاده کړي الله دې پوهه نصیب کړي الله فرمای كتب الله لازم کړی دی الله تعالی لیکلی دی الله تعالی لاغلبن چې خامخا لګد تاکید سی غدا خامخا ثقيله ده بکی خامخا بغالبکم خامخا بغالبوی انا زو ورسولی او استاد زما پیغمبران دا بم غالبوی نتی ابتدا کې بکله ناکره مسلمانان شکست کړی جنگونو کې بکله ماتي وغیرہ خو انتها به دی چې د مسلمانانو بغټوي لکه اوس مسلمانان والو چې دا سړي ځامن یو ځای کې مندي خو بیا م انتها چې د عیسی علیه السلام سره د نجات انا زو خامها بغالب کیږي انا زو ورسول او استاد زما ان الله یقینا الله تعالی قوی دی عزیز زبردست قوت والا غالب دی لا تجدو مؤمن صفات الله بیان چې دا مؤمن بسنګ سړی وي لا تجدو تبون مؤمن قوما هس یو قوم لرا یؤمنون چې دی ایمان ساتي بالله بالله باندې والیوم الاخر او ورځ د اخرت باندې تب هس یو قوم داسونه مؤمن چې دی دامنی چې زه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروکاریم او دی بیا سوکی یوادونا چې دوستانه جوړه کی دوستانه کوي من د هغه چا سره حد الله چې هغه مخالفت کړی دی د الله تعالی او رسول او د الله د استادی د هغه چا سره به د ملګرتیا وشنایی نه نو د دینه ملګرتیا د زړه مراد ده چې دا به نوې د چا سره د هغه بنده سره چې کلمه دی وای چې زه ویم چې زه کلمه ویم او د زړه دوستانه او ملګرتیا دا د هغه چا سره ساتم چې هغه يهودي وي نصرانی وي د خدای پاک مخالف وي نو دا مؤمن بیا نشي الله وي یوادونا چې دوستانه ساتي من د هغه چا سره حد الله چې هغه مخالفت کړي د الله تعالی او رسوله او د چا او د الله د استادی ولو کانوا اباهم الله وی اگر کپلاران د دیوی بیا به د ظلمینه ور سره نوي او ابناهم اگر ک بچیان د دیوی او اخوانهم اگر ک رونه د دیوی او عشیرتهم او اگر ک خپلوان او اقربه د دیوی اگر ک نږدې رشتہ دار وي نو حق به ګوردا ساته حق به پوره کوي زوی دی به تور زوی چې د کوم حقوق ته به پوره کوي خو د زړه مینه به ورسر نه د ابنیت لارې دی نو د پلار حقوق به پوره کوي حدیثونه ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د زړه مینه به ورسر نه دا د مسلمانۍ تقاضا ده نو اوس ته خیال کوه چې دا مسلمانان دا چې د هغوی په لاس کې لوبېږي او موږ وایو نو چې موږ وایو دا زموږ دوستان دي دا ځان چې د خدای د کور ټیکهداران ګڼي چې د خدای کور هم په بیه اخیستی دا چې بغیر د پیسو چې دی نو که ته شل ځله ووایې چې یاره زه دونه وس کوم چې پیاده به زه د خدای کور له لاټم به والله که دې پرېږدي دا هر ځای کې بیا د هر مسلمان ملک ته وګوره چې د ده مضبوطه یارانه ده د کافر سر ده او که ده د مسلمان سر ده ورنه د مسلمانانو په کوم ملک چې راشي نو بس دغې حال دې موږ یې وینو څوک ورسره ودرېږي مسلمان هسې برای نام که زموږ 40 ملکونه یو ځای کي او 53 که 200 نور هم یو ځای شي یو ځای دي شي ای چې ابتدا کې فلسطین نیسه 14% بیا 45% اوس پتن لګي 65 ته رسېدلې که څه بس دا یو خبره چې کوم ځای نیسي نیسي د اردن نه نیسلې د مصر نه نیسي د فلسطین اکثریت نیسلې دا یې خپله خوښه دا هسې بهانې دي چې موږ ته چې ملګرتیا د غیر کې تا چې یهودي ته خپلوي تا چې هغه ګرځې د خدای په کور کې او ته چې وایې چې ام هارون په شان رامې جوړې چې دا زما د تره زامن دي دا چې دی زما دا دی ولې هغې کې ښه سړی نه شي کېدی هغې کې پلانکي نه شي کېدی هغې کې هغه حسین احمد مدني رحمه الله ته چا فرمایل وی دا انګریزانو کې شیخ الهند صاحب ته چا وي وی په دې انګریزانو کې ښه نه یې څه ټول خراب یې څه هغه ورته وي ښه دي کباب یې ښه دي که دا کوم خلک چې د مراحت حاصلې وي دا یې ښه دي دغه څیزان ښه دي چوي نو موږ څه کوو موږ د غیرو په څیزو خپل هم پرېښي دي یو مسلمان سره هم که معمولي خفګان راشي نو د مسلمان ته خو سترګې روباسو خو د کافر په مقابله کې بیا چې دې سرونه ښکته نه اصل مخالفت د کافر سره پکار دی مسلمان به دا
ایمان وی چې یو بل سر رحما او بینهم د یو بل سر بنرمی کوي رحم معامله کوي اشداء علی الکفار په کافرانو په خټټ سره نو مونږ کافران خو د کافر سره دومره غټ امریکا د هیڅ سره وسو دومره غټ ملک دغه سره وسو دا مسلمانانو ملک پرې دا مړ دی به زماس یا د یو بل سر په کورونو کې زمون کمال په کلی کې کمال په جمعات کې دنه کمال نو د مسلمانۍ تقاضي نو الله دې راته هدایت وکړي الله فرمای وې د دې بد زړه مینه نه وي د هغه چا سره چې هغه د الله مخالفت کړي او دوستانه به ورسره نه جوړي ښا نو الله فرمای اولایک دغه ټولګي چې چا دغه اقربا او سره دغه خپلوانو سره د خدای د وجه چې دی دوستانه ونکړل نو كتب فی قلوبهم الايمان الله رب العزت لازم کړی دی د دې پزړونو کې ایمان او ایدهم او امداد او کو بروح پروح القدس سره منه د الله د جانبنا نو د قران نه ثابت ده او دام ته ثابت ده ک پنن زمانہ کې چې دی سوک اوسم په د اسلام موافق زندگی تیری نو بیا به هم فرشتے چې دی امداد کوي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اوسم چې دستا امداد دراتلی شي راځي او چې موت مسلمانان شو الله دې توفیق راکړي اولئک دها کسان دي کتبا چې لازم کړی دی الله تعالی لیکلی دی الله تعالی فی قلوبهم الايمان بزرون د دیو کې ایمان و ایدهم او امداد او کده دی بروح پر روح سره پس سره او یو روح سره منو د الله د جانبنا و يدخلهم او داخلوی بدلرا جنات جنتون دا تجری چې بهیږي با من تحت الانهار لاندې د هغین ولی خالدین فیها همیشه به بدغه جنت کې الله دې را نصیب کړي رضی الله عنهم الله خوشاله شو د دیونه نو دوی مقام د الله سره دا د رضا چې الله د چانه راضي شي نو الله راضي شو د دیونه ورضو عنه و دی رضا شو د چانه د الله رب العزت نه د صحابو د کوم ډیګری حاصل دا کم ده چې الله ته رضا دی او د رضا مقام داسي چې کوم کس ته رضا ملو شي یو الله خوشاله دي و غیره او یو رضا والا مقام دی دا چې چاته ملو شي داغه نه بیا خدای ناراضه کیږي نه الله دې زمون رضا شي د دې وجه مرزا مظهر جان جانان شهید رحمه الله علیه شیعاګان راغلل نو غي ورته وایي چې ته د عمر سے او د ابوبکر سے بارکه سوي هغه ورته ز سوي خدای پاک ویلي چې رضی الله عنه رضوان ته دا سوي ورته نه دا ابتدا کې دا سیو بیا رستنو مرزا مظهر جان جانان شهید رحمه الله ورته فرمای وې زدا سه کما کل خدای نه منم چې اول یو پیسې لوګي بیا بل او میدا بستا سو غیدا زمونږه غنره ای ورته ښه بس په خېټه وشتي او سودا ده په داغه د لاسه بیا چې دی شهید شو وفات شو نو الله فرمایي چې داخل به کو دلرا جنتونو دا چې همیشه به پدیو کې رضی الله عنهم الله راضي شو د دیونه ورضوان هو دی رضا شو د چانا دا الله رب العزت نا اولئک حزب الله دا ټولګي د چا دی دا د الله رب العزت دی اے اوس خلکم مثال په تور ته بزان لنوم کې چې زه حزب الله والایم ته بزان لنوم کې چې زه الله والایم زه بلانکی والایم من دوه رکعات نه بل بدی کړی ته زمانہ لویسبرګ نشته په زمانہ کې خو چې الله درته وایي چې دا زما خوښ بنده دی نو بس دا د کمال خبره ده الله وایي چې چا کلمه وایي او بیا اسلام پوخ راټینګ کو زما چې د چا سره مخالفت ته ما سره مخالفت کوي هغه دشمنو غاڼو او زما دوستو غاڼو اولایک حزب الله بس دا زما ډلې والا دی الله دې موږ دغه کرا وری اولایک حزب الله ای هم د کډل د چا د الله رب العزت تا نو ای غم خادي ستا دنیای ژوند ستا چې د کور ژوند ستا د بار زندگی بس دا د الله د احکاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی مطابق شو د هغې د سنتو مطابق شو تا د خپل زندگی نه بدعات خرافات وباسل تا د ګناهونه وباسل تا د غلط نظریه وباسله بس ته د الله دوستی او ستانه به الله د نیکۍ کار اخلي الله دې راله توفیق راکړي اولئک حزب الله دا غډل د الله رب العزت الا خبردار
اوس هلته ویلو چې حزب الشیطان هم الخاسرون الله وی دا تاواریان دي کنه اوس دلته الله وی الا خبردار ان حزب الله یقینا ډله د الله رب العزت هم المفلحون همدا کامیاب ده نو ډله د چا کامیاب ده د الله رب العزت نو د ناکامۍ نه بزان لري کو او د کامیابی ډلې سره بزان وابسته کو الله دا صورت راته مبارک مونږ ټول ته ورسوي